مسرا الدرس العاشر سبق نمبر لسم صحیح ده هذا من داغه کنه یو سړی تل شي دو کسونه تفسیر ربی په دی عجیبه د سار سړی ته بل ټکرړي هازان من دا دوا سړی کسي هازان من دوا سړی خا دا دوا هاذا خيو تل سنگل د پاره کنه دا هازان بچی د پاره ډبل هازان ډبل د پاره خا دو کسونه تل شي نرینا وی شای وی خص دوا وی خا کنه هذا کتاب و هذا کتاب دی من خاص درسی هذان کتابان دا دو کتابونه وګوره کتاب یا سره بدل کو کتاب نو تل شي کتابان دو تل شي هذا کتاب و هغه کتاب او دا کتاب او دا کتاب یہ کتاب ہے اور یہ کتاب ہے هذان کتابان دا دو کتابونه دی دونوں یہ دو کتابیں ہیں یہ دو کتابیں ہیں دا بس دورا سوند تسنیه دی تل شي خا ډبلتا یہ دو کتابیں ہیں دو باسار زوی کی بیچ رسی ارزو کے اندر سے الف سر رسی دور دا سونا بشی اس کا هذا قلم و هذا قلم دو ما سونا خبر ہے هذان قلمان وجہ سے تسنیہ اور جڑا الف ورگی لگی گا الف تینوں نی علامات کتابن کنا کتابان الف تو لگل نون دی زیر لگی گی بس دا علامات هذا دا کلم و هذا او دا کلم دا کلم دا خدا دواړه دي هذان قلمان دا دوا کلمونه دي هذان قلمان دا دوا قلمونه دي ټیک شو کنه هذا تلمیذ و هذا تلمیذ دو چال درخای هذان تلمیذان کسي تلمیذان مغاټه کده تلمیذان بابان جداران هر چی کې اندر ټکیل شباکان بس سقف سقفان وګور الف تینون اخر کې زیتوا کنه مفرد ټکی سنگل سی بس سنیاونه جوړه شو لخوا اوس ما ټکول گئی کنه ما ها ذانی دا دوا چی شدی کسی ما خدا کنه ما خاصی درسی دا دوا چی شدی ها ذانی خاصی شون تل شي کنه دیس ما ها ذانی کتابان د دوه کتابونه دی کنه مؤنث ته فرج نه نه نرینا دی ها ذانی ما ها ذانی دا دوا چی شدی ها ذانی قلمان من ها ذانی من کسی من سره ځکه انسان ته پوسټه کنه ها ذانی تلمیذان ولدو خاوز ته چې کې داسې خنر ولا ټکی تیر شو کنه خزي هذه وی خزي تیر شي کنه هاتانی خزي ولا هاتانی نمیږي او نور خطی اخر کیا سی زیاتیږي کنه صحیح ده دا خاتان مؤنث د پر ډبل مؤنث سی ډبل د پارخه سوره سونا خبره دي کې صرف هاتانی رسی صحیح ده هذه ساعه وهذه ساعه دا ګنټه ده هاتان ساعتان دیز ساعانی خو نشل ځکه دي کې خیر کې ہوتا ده کنه ساعتون دا خو صرف الف تین زیات کما خبر ساعتان هذه کراسه وهذه کراسه هاتان کراستان کتول هذان کراستان بیا خو شد غلط ده هذان خو سره نه لګي کنه هذان خو نر د پر سیده هاتان ده هاتان خزي د پاره ده هذه طالبه وهذه طالبه هاتان طالبتان اسون شټه کنه اوس سره ما لګي تاسو ور ما هاتانی د دوه چی شدي ما هاتانی هاتان ساعتان یہ کیا ہے ہم یہ دو کیا ہے یہ دو کیا ہے من هاتانی کی سیمن رول سړی تو بل خبري کنه من هاتان طالبتان انسان ور کې شامل شو کسي ځکه من روړل من ما هذانی دا د چینرونی ور کې داخل هذانی کتاب و قلم کسي دوه شون دي کنه جامع شو ما هذان دا دوه چی شدي هذانی دا دوه سدي کنه کتاب نو کتاب دا قلم بل قلم دا یہ دونوں کیا ہے یہ دونوں کیا ہے یہ دو کیا ہے دونوں ذکر رسی کنه کله کله سړی تو سړای خزي بس خیر د لیکل من هذان دا دو چوک دی هذان خالد و محمود دا دوړه سی خالد بل محمود د دوا شو کنه دی کی کسه خالدان ملدان خو نه دوا خالد خو نه دی زی خالد بل محمود خو هذان بتا دبل روړي ما هاتان بداد و چدی هاتان ساعه و کراسه یو غنټه د بلک پیدا مؤنث هاتان مؤنث ته کنه زکه دا دوا شون مؤنث کی من هاتان فاطمه و زینب فاطمه نشیل زینب نشیل زکه د کیا مؤنث ہے نا ما دي کیا په معنی د من دي کون په معنی ده هاتان دا دوړه هاتان خزر پر رسی ډبل مؤنث ډبل فیمیل صحیح ده ډبل فیمیل د پر رسی
خا تمرین د خای کنه اوس اردو می ترجمه کری اردو کی ترجمه کو وی لی اخوانی ایمو دو ورونه دی و صدیقان صدیقون خو ملګری دی کنه اخر کې الف تینونه صدیقان جوړ شو اخو نور ته شي کنه اخوانی على شجره په ونی بن شدی عصفور خجر چنی دی شي کنه اخر کې الف تینونه لګ چو جوړ شي عصفورانی د خنر د کنه عصفورن عصفورانی کس ران بنای ښا دی ول نون څه د ډبل ول دور مشا زیر ولوي هاتانی وردتان ځکه ګلاب خزه کنه وردتان دا دواړه ګلاب دي للمسجد منارتان د جماعت دوی مناری دي منارتون خو خزه ده کنه ځکه منارتان لخالد د خالد ابن واحد یزواید ابن زوای واحد یو وله بنت واحده لوري واده وله من دیاغه وله سمانه د کیلی ښا کنه کیلی یا کیلی د پارسی کیلی بنت واحده واحده ذکر شي بنت مؤنث ته کنه اخر کې تا ده وله سمانه اس کے لیے یا اس کی سیدہ اس کے لیے ایک بیٹی ہے وا فاطمه ته د فاطمه سره د لها خوان دي دوه ورونه دي وګوره لها ها کس خز د پر له هنر د پاره و اختان دوی خیان دي اختان اخت نه جوړ شو کنه و زمیله واحده وای ملګری ده لطائرت دی اجاز جناحان دوا وزر جناح وزر تل شي کنه جناحان دوا وزر ها جناح نه د جناح ګونو تل شي دا جناح ته سیده للغرفه بابانی کامرې دوی دروازې دي ولیدو بابان خدای سے حازان سے د اسم اشاره ہے اور تسنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے مفرد خو یہ تل شي سنگل کنه تسنیہ منا ډبل دخا دی مانا والے کا ڈبل تل شي تسنیہ دو شي ونه تخا کہ وہ قریب ہو نزدی والا بحازان ہے ہاتان اسم اشارہ ہے جو تسنیہ مؤنث کے لیے ہے ڈبل مؤنث د پاره جب کہ وہ قریب ہو قریبی اگر مفرد اسم سے تسنیہ بنانا ہو کئی شای اغنا تسنیہ جو ہے تو اس کے آخر میں آنے زیاد کا آنے کا اضافہ کر دیا جاتے آنے بزیاد کے کنار سے کتابن نہ کتابانے صحیح ہوا مجھے دا میرے پاس 2 کتابیں ہیں ہاں اٹھا دو آواز